زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم قریب سعید د السید قران اکیډمي د طرفنا تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم. نو ان شاء الله نن به موږ شپږم تختی سٹارټ کوو. د ویډیو شروع کېدون وړاندې کچرتا تاسو یا تاسو بچي آنلاین سبق ویل غواړئ نو په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاري په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ او د کال په ذریعہ رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی. نو محترم ټول وړاندې تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین. مشق پریکټیس ته ویل کیږي او حرکات موږ سلورم تختی کې ویلیو چې زبر زیر پیش حرکات وي او تنوین پنځم تختی کې دو زبر دو زیر دو پیش هم ویل. نو دغه دواړه چې کوم موږ روسته ویل نو په دې باندې به اوس په دغه تختی نمبر 6 کې پریکټیس را باندې کوي. نو اول به گزارش تاسو نو کوم کچرته تاسو روستنی سبقونه نوی کتلی او نوی یاد کړي نو هغه ضرور وګورئ ځکه چې هغه کچرته یاد نه کړل نو په دغه تختی بیا پویدل لګران دي. نو سبق شروع کېدون وړاندې یو چند خبرې چې هغه ډېر ضروری دي او یادې کوي او ډېر ضروری خبرې دي. اول خبره د وقف باره کې کومه چې کله د دو زبر نه علاوه خبره وکم. دو زبر کله چې د یو لفظ په اخر کې آخري لفظ کنه زبر راشي زیر راشي پیش راشي دو زیر او دو پیش دو زبر نه علاوه نو چې کله وقف کو په هغه لفظ باندې نو هغه لفظ به بیا ساکن وایو. لکه مثال دی تو ګور دی اخرنی لفظ چې کوم دی دا دال دی او دو پیش راغلی دی. نو اوس دا چې مونږ وایو احدن چې اوس وقف کو نو څنګه وایو مونږ وایو احد حدال زبر حد یعنی ساکن شو صحیح شو. او ساکن چې کوم دی اغه نشان هم زتا استخیمه کشرت دی خوای مونږ چې ورته غړوندې وایو ان شاء الله مخ کې براشي صحیح شو دال غونډه کی وی ان شاء الله مخ کې به تاسو پیژنې خبر تفصیل سره. اوس بل مثال در کوم زتا سودا وګوره په اخر کې زال زبر دی مونږ به دا وایو اخذا چې وقف کوو مونږ به وایو اخذ دا شان زبر دی ازینا چې وقف کوو ازن به وایو. امید لرم ان شاء الله پدې پوه شئ. اوس بل خبره دو زبر مونږ پرې خو اوس کچرته د یو لفظ په اخره کې دو زبر راشي او الته مونږ وقف کوو بیا بسکو نو هغه دو زبر چې دی په الف سره به مونږ بدلو. لکه ګورئ دا د ابدن په اخره کې سره غلي دو زبر راغلي نو دلته چې وقف کوو مونږ به وایو ابدا ابد بنه وایو صحیح شو. او دلته لیکلی می صحیح شو یا الف لیکلی یا لیکلی بس مونږ به دا وایو ابدن وقف حالت کې ابدا. بل مثال بم زتا است لاندې خو دا وګورئ صحفن صحفا وسطا طبقا صحیح شو توا. نو دا ټول مثالونه دا وګوره په اخر کې دو زبر راغلي دي. اوس بل کچرته په اخر د لفظ کې دا تاراشي صحیح شو دا ګول تا چې ورته وایو نو کله چې مونږه دلته وقف کو په دغه لفظ باندې نو بیا وسکو دا تا چې کوم دی دا په ها بدلو. ګورئ راقبتن چې وقف کو راقبه ها شو صحیح شو. سفراتن چې وقف کوو سفره. نو امید لرم ان شاء الله خبر پوه شوي او دا خبرې تاسو ذهن کې ضرور کېدی ځکه چې دا بس تاسو مخې ته ډیر پکار راځي په قران کې په هر ځای کې پکار راځي. نو دا خبرې پیژندل ضروری دي. اوس به دا لفظ مونږ څنګه وایو اول به دوه لفظه پټکی وایو بیا باغه جوړو بیا به دریم لفظ وایو صحیح شو. سٹارٹ پیالو بسم الله کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همزه زبر با زبر با ابا
ګوري دا دو لفظ مویل پټکو سم جوړ کړ بیا بدریم وایو دال دو زبردن ابدن وقف ابدا ما بس وای نو ان شاء الله تاسو ته ډیره فائدہ کوي حمزه زبر ا ح زبر ح اح دال دو پیش دن احد وقف احد حمزه زبر ا خا زبر خا اخا ذال زبر ذا اخذ وقف اخذ همزه زبر ا ذال زير ذي اذي نون زبرنا اذينا وقف اذن همزه زبر ا ميم زبر ما اما را زبر را امر وقف امر همزه زبر ا نون الف زبرنا انا وقف انا با زبر با خا زير خي باخي لام زبر لا باخيلا وقف باخل با زبر با را زبر را برا را زبر را برارا تا دو زير تن برارات وقف برارة دا تابع حاصر بدلیگی وقف په صورت کی جیم زبر جا عین زبر ع جاع لام زبر لا جاعل وقف جاعل جيم زبر جا ميم زبر ما جمع عين زبر ع جمع وقف جمع ح زبر ح سين زبر س حس دال زبر د حسد وقف حسد ح زبر ح شين زبر ش حش را زبر را حشر وقف حشر خا زبر خا شين زير شي خاشي يا زبر يا خاشية وقف خاشي خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلق وقف خلق خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قا خلق وقف خلق ذال زبر ذا كاف زبر كا ذكى را زبر را ذكر وقف ذكر را زبر را فا زبر فا رفع عين زبر ع رفع وقف رفع را زبر را قاف زبر قا رقى با زبر با رقب تا دو زير تن رقبة وقف رقبة سين پیشو را پیشرو سرو را دو پیشرون سرورون وقف سرور سين زبر س فا زبر فا سفا را زبر را سفر تا دو زير تن سفرات وقف سفرة صاد بيسو حا بيشحو صوحو فادو زبرفا صحفا وقف صحفا اخر کې دو زبر راغلي ځکه موږ صحفا بوایو الف په ور سره وایو واو زبر و سين زبر س وس
طاد زبرطا وسطا وقف وسطا طا زبرطا با زبربا طاب قاف دو زرق طبق وقف طبق طا زبرطا با زبربا طب قاف دو زبرقا طبقا وقف طبقا طا بيشطو واو دو زبروا طوا وقف طوا عين زبرع با زبربا عبا سين زبرس عبس وقف عبس عين زبرع دال زبرد عدا لام زبرلا عدل وقف عدل عين زبرع لام زبرلا على قاف دو زرق علق وقف علق عين زبرع ميم زبرما عمى دال دو زرد عمد وقف عمد عين زرعي نون زبرنا عين بادو زبربا عنبا وقف عنبا. پیج نمبر 11 غين زبرغ با زبربا غاب را زبر غبر تا دو پیشتن غبرة وقف غبرة فا زبر فا عين زبرع فع لام زبرل فعل وقف فعل قاف زبرق تا زبرت قت را زبر قتر تا دو پیشتن قترة وقف قترة قاف بيشقو تا زيرتي قتي لام زبرلا قتل وقف قتل قاف زبرق دال زبرد قد را زبر قدر وقف قدر قاف بيشقو را زيري قري همزة زبرأ قرئ وقف قري قاف زبرق سين زبرس قس ميم دو بيشمن قسم وقف قسم كاف زبرك با زبرب كب دال دو زرد كبد وقف كبد كاف بيشكو تا بيشتو كتو بادو بيشبن كتب وقف كتب كاف زبرك سين زبرس كس با زبرب كسب وقف كسب كاف زبرك فا زبرف كف را زبر كفر وقف كفر كاف بيشكو فا بيشفو كفو واو دو زبر ون كفوا وقف كفوا لام بيشلو با زبرب لب دال دو زبردا لبدا وقف لبدا لام بيشلو ميم زبرما لما زا زبرزا لمزة تا دو زيرت لمزة وقف لمزة لام زبر ها زبرها لها بادو زير بن لهب وقف لهب ميم زبر ما سين زبرس مسا دال دو زير مسد وقف مسد نون زبرنا خا زير خي ناخي را زبر
ناخرة تا دو زبرتن ناخرة وقف ناخرة واو زبر و جيم زبر جا وجا دال زبر دا وجد وقف وجد واو زبر و سين زبر س وس قاف زبر ق وسق وقف وسق واو زبر و قاف زبر ق وق با زبر با وقب وقف وقب واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد وقف ولد واو زبر و ها زبر ها وها با زبر با وهب وقف وهب ها پیش هو میم زبر ما هما ز زبر ز همزه تا دو زیر تن همزة وقف همزه ها پیش هو دال دو زبردن هدن وقف هدا. الحمدلله مونږ پټکو سره ویلو نو اوس ان شاء الله پروانه هم یو ځل وایو نو چې تاسو ته فائدہ وشي او کوشش وکړئ چې تاسو ما پسې وایي. ابدا احد اخذ اذن امر انا بخيل بررة جعل جمع حسد حشر خشي خلق خلق ذكر رفع رقبة سرور سفرة صحفا وسطا طبق طبقا طوا عبس عدل علق عمد عنبا غبرة فعل قترة قتل قدر قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبدا لمزة لهب مسد نخرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة هدى. الحمدلله مونږ پروانه هم یو ځل ختم کو په اخره کې صرف زتا سنوم دغه تختی متعلق چې سم ویل یو څو پوښتنې کوم نو تاسو به مونږ ته دغه پوښتنو جواب خامخا په کمنټ کې راکوي چې مونږ ته تسلی وشي چې تاسو زموږ په سبق باندې خپويږئ او ښه استفاده کوئ. اول نمبر سوال دا دی چې کله د کلمې په اخره کې زبر زیر پیش دو زیر دو پیش راشي نو د وقف په صورت کې به هغه مونږه څنګه وایو. او دویم نمبر سوال کچرته د لفظ په اخره کې دو زبر راشي نو د وقف په صورت کې به هغه مونږه څنګه وایو. دریم او آخري سوال دا دی چې کله د لفظ په اخره کې ګول تا راشي نو د وقف په صورت کې به هغه مونږه څنګه وایو. امید لرم ان شاء الله پوه شئ به وي. الله مو خوشاله را دعاګانو کې میات ساتي جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.